الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قربانی کړل په وړوکو زناورو باندې دغسې غټو زناورو کې غویی وخ په دغو باندې قربانی کیږي. خو یو اهمه مسله دا ده چې آیا په میخه باندې په مسکوټي باندې قربانی کیږي که نه کیږي. زموږ او د تاسې مذهب اهل سنت والجماعت په نس باندې میخه باندې قربانی جائز ده، صحیح ده، لکه څرنګه چې غویی باندې قربانی صحیح ده. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنه فرمائی الفردوس بماسور الخطاب لابی شجاع الدیلمی رحمت الله علیه کتاب جلد دوم کی صفحه 140 باندې فرمائی الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه چې میخه د 2 کسانو له طرفه کافی کیږي، یعنی په دې باندې قربانی جائز ده. حسن بصری رحمت الله علیه فرمائی الجاموس بمنزله البقر. مصنف ابن ابي شیبه کی فرمائی چې دا میخ هم د غوا غوندې ده، لکه څرنګه چې په غوا باندې قربانی جایز وي په میخه باندې هم جایز وي. عزیزانو د حدیث تعریف دا ده. شرح مشکات کی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرمائی الحدیث اعم ان یکون قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلهم وتقریرهم دا حدیث عام ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی یا د تابعی قول او فعل ته حدیث ویل کیږي. دغسې خیر الاصول کی حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت الله علیه هم دغسې فرمای چې دغ تعریف ته وګوري په فن حدیث کې د حسن بصری رحمت الله علیه قول ته هم حدیث ویل کیږي. نو ځکه ما وویل چې د حسن بصری رحمت الله علیه په قول کې هم دغسې د مصنف ابن ابي شیبه. بیا په دې خبره باندې د ټولو علماو د وخت د مفتیانو د غټو اولیاو په دې باندې اتفاق ده چې په میخه باندې قربانی جائز ده. مصنف عبدالرزاق کی حضرت امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمائی تحسب الجوامیس مع البقر. دا میخی د غواو غوندې ګڼل کیږي په قربانی کې. امام مالک مدنی رحمت الله علیه موطا امام مالک کی فرمائی انما هي بقره كلها. دا میخه د غوا غوندې ده. په بل ځای کې فرمای الجوامیس والبقر سواء. دا غوا او میخه برابر دي، که په یغ باندې قربانی وکړي بیا هم جایز کیږي، که په یغ باندې قربانی وکړي بیا هم جایز کیږي. او بل دا خبره په ذهن کې کېده د میخو د زکات ذکر په حدیث کې نشته، خو د ټولو علماو په دې باندې اتفاق ده چې لکه څرنګه چې د غواو زکات پرې کول کیږي دغسې به د میخو زکات هم پرې کوي. نو چې زکات کې دا میخه د غوا غوندې ده نو په قرباني کې هم دا میخه د غوا غوندې ده. که چا د میخې قرباني ورکړه عید باندې مسکوټه یا میخه حلاله کړه نو بالکل جایز ده. منجد کې هم دغه خبره لیکل دي الجاموس ضرب من کبار البقر. دغه میخه د غواو یو قسم ده، لہذا که غوا حلاله کې بیا هم قربانی جایز او که میخ حلاله کې بیا هم قربانی جایز.